بسم الله الرحمن الرحیم. پریویس کلاس کې موږ د کینسلیشن د باره کې خبرې کړې وې، بیا چې نیمه شاندې کې موږ کلاس پرېښودی و، هغې کې مو دا هم ویلي چې موږ به نیکسټ کلاس کې څه کوو. ٹھیک ده، مطلب چې ان ایکسپیکټډ ما کلاس ختم کړو. صحیح ده، داسې کار کوو چې پې کې موږ ته یو ایشو راغلی وه چې هغه موږ سره ډیفالټ سیټنګ د اکاونټس. ګوره دې کې هره کمپني او بیا د هر برانچ ځان ځان حساب دی. لکه یو کمپني ګوري نو به دا نه ګوري، لکه دا به نه ګوري، بلکې به دا ګوري یو کمپني چې زما دې برانچ څومره وګټلې، دې څومره وګټلې، دې بیلې که دې وګټلې، دا به ګوري. دې ټرایل بیلنس به ګوري، بیلنس شیټس به ګوري، کم سټیټمنټس به ګوري، سیلز به ګوري، خو راغی په اکاونټس کې رہی، په فلو کې رہی، په حساب کې. صحیح ده که نه؟ دا ګوره په یو اکاونټس او په یو ارڅه باندې هم کېدل. صحیح ده، خو موږ بیل بیل ولې کړل؟ کیدای شي یو دلته کې په پاکستان کې لګیا دی، بل په بل ملک کې لګیا دی، د خپلې مرضي اکاونټ یوز کوي. یو دلته کې په ملتان کې، یو په ملتان کې، یو په پېښور کې دی، نو دواړه ژبې هم بدلې شو. ټیک ده، د خویونه هم بدل شو، عادتونه هم بدل شو. ټیک ده، داسې ډېر شیزونه چې په دې کې موږ سره راځي. د دې وجې دا آیډیا موږ راواغېسته او موږ وایو چې یاره هر برانچ چې ځان له ځان له کوي، بس دوی ته ضرورت نشته بس یو برانچ کولاوي کې ځان لري اکاونټ هم ایډ کوي او ځان لري هر څه کوي. اکاونټنټ دی کېني یا بل اکاونټنټ اکاونټ ایډ کړي. ٹھیک ده، اپریټر خصوصي اکاونټنټ دی که نه، د دې والد حساب چې شوي یو اکاونټنټ دی، یو اپریټر دی چې هغه سیل او پرچیزنګ کوي. ټیک ده، نو موږ په دې کې دا فیچرز کېښودل چې څه به کوي، ځان له دې اکاونټ ایډ کړي او په خپل حساب کتاب دې مینیج کړي. خو بیا مو ته په هغې کې کېښودله چې بهی په دې طریقه باندې وایي. لکه ګوره که زه دې ځای ته راشم د اکاونټ هیډز ته، نو اکاونټ هیډز هم چې کوم دي د هر برانچ او د هر دغه ځان له بدل دي. لکه ګوره یو کس دی هغه 15 هیډز یوز کوي، یو هغه کس دی هغه 6 هیډ یوز کوي، بل کس دی هغه موږ سره څه کوي، اوه هیډز یوز کوي. دا هر سړي خپله خپله مرضي ده، دا به موږ ټول د هغې مطابق راسمو. لکه کلاوډ ای آر پي ده، دا به زه کلیک کوم دې ځای کې. ګوره اکاونټ هیډ هم د دوی ځان ځانله دي، برانچ آی ډي ده، کمپني آی ډي ده. فار ایگزامپل دی وایي چې زما د ریوینیو ته زه کسټمر ورکوم، ریوینیو ته زه کسټمر نوم ورکوم. لکه یو ګوره ایسټ شو، یو لایبیلیټي شو، یو ریوینیو شو. دی چې ریوینیو به زه د کسټمر لیکم، دی کې به ټول کسټمر اکاونټ کسټمر نوم وله ورکړه، ټول سیل دی که نه. په ریوینیو کې څه دي، خو ټول سیل خبرې دي که نه، سیل لیټران دي پکې، نو کسټمر اکاونټ کې د سیل لیټران هم راشي. صحیح ده، دی وایي چې زه داسې ځان له جوړوم، خو جوړوي به 15 5 به جوړوي، 5 سیوا به نه جوړوي. صحیح ده که نه، صرف 5 به جوړوي. خو که دا د جوړ کړل نو په دې کې یو بله ایشو بیا راځي. ایشو پکې دا راځي چې که دا اکاونټس موږ سره دې د ایسټس په ځای باندې بل څه ایډ کړي، بل په بل څه ایډ کړي، ټیک ده، او دا اکاونټونه د 5 نه واړل، نو بیا مسله جوړېږي. نو موږ به اوس دلته یو کار کوو، موږ دلته د هیډ نه لاندې اجازه درکوو ځان له ایډ کوو. هیډ زموږ د ایډمن کار دی، دا د کمپنۍ کار هم نه دی. خبره ورسېدې که نه، دا د ایډمن کار دی، د کمپنۍ کار هم نه دی. بس هیډ 15 ویلیبل دي، دا د ایډمن کار دی. که ایډمن بل ایډ کوي ایډ دی کې کني، دا هغه کار دی. ولې دا سیسټم هغه جوړ کړی، دا فلو هغه جوړه کړې، دا کار د هغه دی. کرے انې کمپنۍ دی اجازه خپل ورکړي که نه، داسې کمپنۍ چې اته هیډ هم جوړ کړي، ډیوایډ کړي وي. سیل ریوینیو نه ده، دی ډیوایډ کړي، یو خو سیل یو هم ریوینیو یو شي زی. ها ایکسپنسز ډیوایډ کړي، پرچیزنګ او ایکسپنسز یې کړي، دواړه یو شي دي، پرچیزنګ ایکسپنسز. ایکسپنسز کې پرچیز راځي، دوی پرچیز بهر راویسته دي، ایله نوم ورکړي سپلایر، و یوزینګ سپلایر هیډ شو، یوزینګ کسټمر هیډ شو، دوه پکې ایډ کړي، نو څه شو، اوه شو. ٹھیک ده که نه، نو یو پکې بل بره ایډ کړي په ایسټس کې، ټینجیبل ایسټ او انټینجیبل ایسټس، نو هلته پکې دوه نور جوړګناتي. خبره یوه ده، صحیح ده، څه فرق پکې نشته، خو دغلته لږ نور ډیوایډ کړي. موږ ورسره څه چلو کړو چې موږ ورته ووایو چې لاړ شه او ځان له څه واخله، ځان له اکاونټس کنټرول کې ځان له دا شیزونه ایډ کړه. ته په ایسټس کې دننه لاړ شه، په ایسټ کې ځان له انټینجیبل او ټینجیبل هم ایډ کړه. ته لاړ شه په سیل ریوینیو کې ځان له سیل هم ایډ کړه، ریوینیو هم ایډ کړه. ته لاړ شه په ایکسپنسز کې سپلایر هم ایډ کړه، ایکسپنسز هم ایډ کړه.
پوینټ ورسېږي کنه. نو موږ ولا الته کې پرمیشن ورکړل کوي چې څه کوي، خو دا بل چې کوم موږ حساب کې خو موږ به سټور پروسیجر یو جوړو کار ولا ټولو کیږي. هیڅ په بدل نه راځي، هیڅ په بدل داسې شو لکه دا ایکسپنسز یو سب دوه اکاونټ شو په بیلنس شیټس کې په ټرایل بیلنس کې بدلږي به شو کیږي، یک دا په لیجرو کې به شو کیږي، ټیک ته ځان ځان لا دی به داسې و چې بالکل دا زما هیډ دی، دا به یو داسې د ټریټ کیږي. یو پوینټ ورسېږي کنه. خو که موږ دغه کار نه کوو نو موږ بوله بیا دا مغه تخایو چې بای کوم جوړی نو راغی اوس دا ډیبټ والی که دا کریډټ والی دا دا سره کم یو کې راځي، دا دا سره په کومه کیټګري راځي ډیوایډ کې، خو دا ډیوایډینګ په کومه کیټګري کې ٹھیک ده کنه. اواز دا خبره نه ده کنه. ګوره په دې کې موږ سره دوه خبرې نورې دي. دوه خبرې دا دي چې یو موږ خو یا دې نه ډیبټ او کریډټ ټول را ټوټل کوم او وی ګوري یو بل سره دا زموږ ټرایل بیلنس شو. ټرایل بیلنس څنګه بدلېږي؟ دا ډیبټ او کریډټ ټول د لیجر راوځو یا سره ریپلیس کوم او دلته وګورو چې ایکولی بس ایکوال. دا اوس ټرایل بیلنس شو. په بیلنس شیټس کې موږ لیجرونو دغه رالو کوم په ډیبټ دی په ډیبټ دی چې کوم په کریډټ دی په کریډټ دی. اوس په بل پوینټ لاره شو. کله چې موږ انکم سټیټمنټ ترازو نه کې ایسټس راوخلو لایبیلیټیز په څار اکوئټي دواړه راپلیس کوو ایسټ سره ور برابر دي پلس ریټرن ارنینګ چې څونه ګټلي. انکم سټیټمنټ د موږ دا مطلب بیلنس شیټ دغه موږ دا انکم سټیټمنټ څه کار کوي دي چې کوم دي د ایکسپنسز او سیل ریونیو دي نه ماینس کې بس ځان ته پیسې وخی دومره دي ٹھیک ده کنه. نو بیا دغه ته موږ ته پته نه لګي ولی د ایکسپنسز دواړه ډیوایډ کړي دي نو زه به کم رالم او ما ته پته څنګه لګي د ایکسپنسز والے دي. اوس د سپلایر نوم ورکړه بل ول سپلای نوم ورکړه بل ول پرچیز نوم ورکړه نه سره بیا څه کوو نو موږ بس چلی دی باندې مبره موږ یو هیټس کیږو چې دا هیټ به ته وي چې دا موږ سره ایسټ سي دا موږ سره لایبیلیټیز دي دا موږ سره ایکسپنسز دي دا موږ سره اکوئټي دا موږ سره وټ ایور بس څه په باندې راځي دي کنه. موږ به دا ځان لپاره سیټ کو ای ته هم سیټ کو ځان ته هم یو بیس پکې چې په بیس موږ دا شیزونه بیا جوړ دا هر کمپنی مله خپل لیډ وی خو دې کې فالټ اوس دا راځي ول تاسو ته ما ویلی مو چې کله پروجیکټ په دوران کې چینج راځي لوا تاسو وکړئ د انکریمنټل ماډل دی تاسو سپیرل ماډل دی صحیح ده کنه. تاسو په خیال لیکلم بس یو خبره ده یو خبره ده ادي نه اوس مونږ یو شی ځخوا دوه بده خو دا مونږ دی خو دا هم دی خو دا هم دی خو دا هم دی خو د دې نه خدا لاړل بس صرف د دې نه لاړل خره بل څه نه او دا پرمیشن مونږ چاله ورکو اډمن لمه ورکو. نو راځو دا څه کار کوو اول خو د نه راشي زونه خوا هیڅ خبره نه دی برانچ ته وراشو مونږ دغه ته اکاونټ سیټ تا زبراشه مدیر ډیزاین تا ٹھیک تا نو یو کمپنی آی ډی لرکما یو د برانچ آی ډی لرکم او بیا مې لکه څه وکم صحیح شو کنه. ها اوس دې کې زرا اعظم او ډیفالت سیټینګ د لپاره یو بل ټیبل اډ کوم. ها دې کې وځي کوم ډیفالت یو د کوم اکاونٹ سیټینګ آی ډی ٹھیک دا انټیجر او دا غي نه بعد لیکم چې زموږ لپاره بسی د سیل لپاره به کوم اکاونٹ دی سیل اکاونٹ آی ډی بدل د کېږم دلته به د کېږم سیل ریټرن آی ډی سیل ریټرن اکاونٹ آی ډی به د کېږم صحیح ده. پرچیز اکاونٹ آی ډی purchase return account id پنوم پسې مې زونه غټ شنو نو خلې ښه مې پسې مزه ٹھیک ده کنه. او بل نو بګه سره شي مو سره employees salary account id او بل بګه سره شي general expenses expense account id ٹھیک ده.
بغیر ایکسپنسز دي ښه ملټیپل ټو ډیر لپاره ده خپل پکې څه دي موږ سره بل پکې سره جن ایکسپنسز یو خاص سره راغلی امپلای سیلری اکاونټ هم راغی پرچیز ریټرن پرچیز اکاونټ آیډي او سیل ریټرن او سیل اکاونټ آیډي مو شول پکې څه دي thinking سم نشته که بس راځو دلته به اډ کوو نو دلته وایي اوس کوم دی به زه کلیک ورکوم دې ځای کې او را به شو دا به زه آیډنټټي ته ولاړ شو دې ځای بل خو مو ذهن کې څه نشته دوباره به ریټرن لاندې راځم بس دا لاست ون چینجز دي بیا هم زه وایم کنه چې دغه به کینی ټي بي ایل نه خیر بیا هم ما روانه کړه خو تاسو ځان ته روزانه کینولې هم یا کنه ټول حساب یې حق دی او خیر او جرنل دغه باندې مونږ راځو کنه هغه جرنل انټری به زه بیا فارم جوړوم مری د پاره خو نور هم څه ذهن کې وینم ها اوس پدې کې بل شي دي پدې کې تاسو ګورئ ما اکاونټ آی ډي میټر دی ځکه سیل ریټرن اکاونټ آی ډي مراله سیل اکاونټ آی ډي مراله اوس دې کې دا معلومه دا مو سره هډ آی ډي دا دا مو سره سب کنټرول آی ډي دا دا مو سره کنټرول آی ډي دا د دې لپاره موږ څه کو دي ځکه دې کې موږ یو هډ دې ځکه تاسو دې له سیټینګ کې بل کارم کوو هغه ځان له پوره فلو ده سرویسز نه دي سرویسز بیس باندې ځان له پوره فلو ده اله ځان له اډیټینګ دی ځان له پوره منیجمنت پکې بیل نه غوښتي دونه منیجمنت لکه څونه زیاده د کو نه ټیبل ولا زنور میوز کو ځکه چې ستم کمپنی کولاوي کنه مستا کمپنی خو زه دې سره نه مینج کوم کنه ست امپلایز خو بدل ته مینج کوم درډمن دی پیرول هم دلته مینج کوم صحیح ده خلاصونه پیجونه چې ما جوړ کړی کنه تقریبا چې نور سم دي 70% باندې نور څه کوونه کارتا تا کوم له پکې منټول کی بیا چې بیا به هر برانچ لا هر کمپنی له پرمیشنز ورکو چې اوس تاسو خپل 500 600 روپے باندې کې منتلی جمع کوئ بیا به ال عزیزي پیسې ټرانزیکشن ریل امپلیمنٹ کوم چې هغه پیسې پکې بیا راځي او دلته بیا ته ویریفای کیږي او هغه پکې پورا فلو ده په یو فیلډ نه کیږي ځکه چې ته بیا خپل نت په واسه خپل بیلانس هم جوړه خپل ټرایل بیلانس بیلانس شیټ هم جوړه کنه چې ما سونه وګټلې اوس ته ګور چې خلکو سونه وګټلې زه ودم ګورې چې ما سونه وګټل او کنه دا پورا فلو باندې حل تم راځي چې کله مونږه ار پی سیستم کمپلیټ کو به ګوري بیا پکې راشي ځکه چې به کې مونږ خپل ارننګ او خپل یو شی مونږ د کمپنۍ ته اړو ځکه له مونږ نو ورکړي لیا سافټ ار پی صحیح ده کنه بیا به مونږ سب پروډکټ سیټ کړی دي کېټو هغه مونږ هغه ګمبیر فلو جوړه کړی چې کله به کمپلیټ کی مونږ ولا ډیډلاین چې کومه دوه تاریخ کی سور کړی باقي وسره وګور نو دا شیزونه ډېر ټایم اخلي کوم چې تا وې کنه دا دی لکه دا نه چې نه جوړیږي خو پورا فلو هغه ښه کافي لګنه انټیګریشن په کې انلاین پیمنٹ بل حساب تقریبا بای هند پیسې خلو کې ختمه کاته چلیږي بس لګیاري څنګه چې موږ سره نارمل خپل د رجستری په دکانونو کې کنه خلکو وسم کاتی جوړې کړې و د حساب یې ٹھیک ده کنه او یوزر ډی ایکټیو کا بس قصه ختمه کب نه ډی ایکټیو شو د یوزر نه ډی ایکټیو کړی ٹھیک ده نو یې بچ یوزر ډی ایکټیو شي دا کپنه ټول یوزر ډی ایکټیو کا بس کپنه ډی ایکټیو شو دا کپنه یوزر هم ایکټیو بس دا به یوز کوي ٹھیک ده کنه وکپنه ټول یوزر ډی ایکټیو شو کپنه ډی ایکټیو دا څه طریقه نه دا څنګه چې راشه کپنه ډایرکټ ډی ایکټیو کنه یو یوزر ول ډی ایکټیو کا بس کپنه ډی ایکټیو شي ٹھیک ده کنه ها زه دا خو دا به کې بیل فلو نو راځو موږ د اکاونټ سیټینګ ته سیل اکاونٹ آئی ڈی بنا سین ریٹرن اکاؤنٹ آئی ڈی بیا راغله موږ سره پرچیز اکاؤنٹ آئی ڈی راغله پرچیز باندې کې اوس دا کار مونږ کو چې پدې کې مونږ دی اکاؤنٹ هډ آئی ڈی
اکاونټ هډ راخلو دغه ټول راځي. نو په دې کې یو بل کار مونږ کوو. دلته راځي یو بل اکاونټ یو بل دغه اډ کوو دي ځکه ټیبل هغه هارد کوډ دی بس داسې وکړو. ټیک ده. دلته داسې کار کوم چې دې کې ګورئ د ځاخله مې کې اکاونټ اکټیویټي آی ډي او دې ځای کې زه اخلم دلته زه اخلم نیم نو 4 500 پورې نه 500 نه مړه خو دونه ډیر نه دی زه سوي بس وایي. ټیک ده. او دا به زه کلیک نه ځکه بس وکم ازم دا به راشي ځکه دا ټول لپاره سیم دی بس دا اکټیویټي صحیح شو کنه. دا به زه سیو کوم دی کې به زه سره اولم مون سره اکاونټ ټي بي ال اکاونټ اکټیویټي اکاونټ اکټیویټي کې اوس موږ څه کار کوو دلته راځي اکاونټ اکټیویټي ټي بي ال اکاونټ اکټیویټي د ایډیټ تادیزم دی کې زه لیکم یو بغیر ته لیکم سیل بل بغیر لیکم سیل ریټرن بل بغیر لیکم پرچیز بل لیکم پرچیز ریټرن ها بل بغیر لیکم زه بل بغیر لیکم ها دا ما دلته سیټ کړی دی یار سیلری اکاونټ دلته بس سیلری اکاونټ زه ورکوم صحیح ده سیلری ٹھیک ده دلته بس شي جنرال بس بلکې دلته بس خالي ایکسپنسز ولیکم بس ها او بل پکې چې ایکسپنسز د پاره شو بس نور په ځان په خیال چې نشته کنه او کاست اف ګډ سولډ د پاره ها نه نه فکس اسټس هو دا باندې کو د هم خالی دا فلو د پاره سیټ کو کنه کاست اف ګډ سولډ مطلب خرچې زکو په یو شی باندې په یو پروډکټ ما خرچه وکړه او دی اکاونټ ته ځي دلته یو کوم اکاونټ ما اخو دا بیک ګراوند کې چلیږي اتوماتیک اوس یو اپریټر خو بدی نه پیږي چې سیل کوم نو دې اکاونټ سلیکټ کوم او ځکه کلیک کوم سیل هو کې دې اکاونټونو چې یو ټرانزیکشن بولېږي که ریټرن یو کدل دا اکاونټونو چې دې اگینست پر ټرانزیکشن ولېږي که پرچیز یو کو دې اگینست پر اکاونټونو چې ټرانزیکشن بولېږي که پرچیز ریټرن یو کده اگینست هغه بوچت شي اکاونټونو ا بولېږي که سیلری وی کې ایکسپنسز یې کاست دا به بیک ګراوند کې راوړي دا غي تنخکاری پس دا فلو ده راځو دا سه کار کوي چې د اکاونټ اکټیویټي نه دی به ډیزاین ته ځو ٹھیک ده دا به ختم کو دی ځنه اکاونټ ډیزاینینګ نه یار دغه ترازو اکاونټ سیټینګ ته ډیزاین کې ودی مونږ سو کوي ځکه او سیل اکاونټ آی ډی دا ٹھیک ده نو سیل اکاونټ آی ډی نه دلته بزرا شمس اکاونټ هډ آی ډی شو صحیح ده دا کار زه کوم خو د هډ سوک دی د اکاونټ مراوا شو د هډ سره ٹھیک ده دویم د سب کنټرول سره ٹھیک ده او د کنټرول سره ویل دی سب کنټرول هم راو هډ شو کنټرول شو سب کنټرول او دلته به سوکو دلته به دا آی ډی راوالي اکاونټ اکټیویټي آی ډی نو دا موږ سره نورم مینیمای شو دا دوتی وباسي بالکل الته راځي ټول اور یو شیز په پاغه سي ټیک ده د دې دغه موږ سره د برابر راغو خو دې کې څه اډو کې ضرورت نشته بس دا موږ شاته سیټینګ وکړه ها دا اډمن کارونه دي کې دې څه کار نشته ها څه شي نه نه یو بم دلته نه ولاندې البته لوم نه لې پرې دي دا څه کار وو چې دې ته برا شو
ډیفالت ویلیو پکې 0 کیږي نه 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 لفظ نه دانه پرې خو دې راځي چې یو بل کار کو اته زویم دا به زرا شم اوس چا دا به کټ کوم ډایګرام ته وراشم ٹھیک دا دی به ډایګرام نه الریډي خو بس دی راغی بل بم پکې اډ کوم اکاونٹ اکټیویټیز کوېسچن کو دي سمې خاص خبره نشته راځو دلته کې دا براشي مو سره اکاونٹ اکټیویټي آی ډی رااله دا به کوم اوکي دا به مسلی پکاري خو دې کې اوس دا څه کار لکه فار ایگزامپل اکاونٹ هډ خو دې نشي اډ کول خو دې بس سب کنټرول آی ډی در واغښت اوس فار ایگزامپل د کیش اډ کو بس اکاونٹ کنټرول آی ډی کیش اډ کو بس د کیش بر سره اډ کو اکاونٹ سب کنټرول دا لورانه هغه آی ډی اډ نکړنو بیا به هغه اکاونٹ تلته لګي او اکاونٹ سب کنټرول چې کوم دی دا موږ سره 0 وي اکاونٹ سب کنټرول به سي دا به 0 وي ها اوس نو داسې کیس کې اوس موږ څه کوو بیا داسې کیس کې اوس داسې کار کوو یو خو اکاونٹ هډ راوالي بلکې چې کوم د مخامخ کاری ول خو هغه راوالي دا سب کنټرول لیکنه دا وځه اوکې کوم دی لبراشم دی باندې بدا فالس کوم نو دې کې کزه دا انټر کوم او کنه انټر کوم ویلیو څه پروا نشته د دې غږه ما بند کړ دا ویني دا سه ډیش ډیش شو دا لاینې ویني کنه او کدا زرا ولم دا سه ډیش ډیش نه دی دی باندې ما کنسټنټ باندې کړل اوس دې کې 0 منټر کولې شو صحیح ده خپل اکاونٹ کنټرول لی دا سب کنټرول سره شو کنه چیک پې کورېګا بالکل له سب کنټرول سره شو اوس راځو د اکاونٹ کنټرول سره راځو کوم ځای کې د اکاونٹ کنټرول د شي نوم لري لري خو دي کوم ځای دا کنټرول لګا نه اکاونٹ هډ وې صحیح شو او دی باندې دی وی خامخه اکاونٹ هډ خو به وي ٹھیک ده دا اوس تاسو ای ار ډي کې دې خیال ساتي خړې چې هغه جوړوي بیا دې باندې دا کنسټنټ باندې ښه کړه او باقي کنټرول دی نو دی به می خامخه دا مو شو نو دا موږ سره شو دا ای ار ډي موږ سره شو ریډي صحیح ده کنه اوس په زموږ د اکاونٹ سیټینګ کو زه به سلیکټ کوم چې مال سیل ریټرن د پاره دا هډ دی دا کنټرول دی سب اکاونٹ ما سره دا دغه د پاره دا پرچیز د پاره د اکاونٹ ته دی ما سره دا ایکسپنسز د پاره اکاونٹ هډ داري سب داري ٹھیک ده دا ټولي سب به دا شان دی رواني نه بس ها نو دا موږ سره شو د اکاونټ د سیټینګ لپاره دا مطلب کمپلیټ شو اوس دا څه کار موږ وکړو چې فرست سټپ موږ سره څه دی اول خو موږ شروع به موږ سو کو خپل لغه اپډیټ کو څه ماډل اپډیټ کو صحیح شو کنه نو موږ دا څه کار کوو دلته راځو اوس ماډل اپډیټ کو نو ماډل اپډیټ کېدو هغه طریقه کومه زمونږ زړه ده ٹھیک ده کنه رائټ په کلیک کې دې ته براشي او دا غینه بعد بسو کې دلته راځي ټول ټیبل راواخله without so without head account نو ټول راواله ٹھیک ده دا کاپی کې دی زنه او دې کې چینجز وي دا برا کاپی کو دی زنه او را بشو دا نیو فولډر ویني دا به زه ختم کوم دی نیو فولډر لږ دا نیم هم بدلوم چې لږ مزه کوي بلا کار کوي ادله بس ور کوم زه بیک اپ ماډل جوین را دی خو اوس په یری شي بس دا ټول درسي دي
ها دا سي موږ سره بیک اپ ماډل بس ما کې خو دا باندې بعد ما سره دلته پراتی ښه دا مطلب پته راته لګي. ها اوس دا سي کار زه کوم دلته واپس راځم او دې باندې زه کلیک کوم او بس کنټرول ا بل زره سم مکاوي ها او رائټ کلیک اورګه کنټرول ا او په یو ټیبل د پاسه کنټرول ا और डिलीट फ्रॉम मॉडल यस राइट क्लिक की अपडेट के मॉडल फ्रॉम डेटाबेस ओवरऑल रावाले और फिनिश आसान फीचर रहता है वाली है माइक्रोसॉफ्ट वाला इंदा बचा का हाँ दल दबे ओपेरा सेव कई कल दा सेव शी दा टूल क्लोज के यो په یو क्लोज کې ټیک ده ویجوال سټوډیو क्लोज کې یې سې کې چې سم نه غواړي ټیک ده او دې فولډر دا ټول ورګه دا فولډر په شو باندې لري خو دې نه سې کارو کې کنټرول ا کنټرول سی سره دا راواخلې دا خو راوړې دلته کې پیسټ 23 هغه موږ سره لګي پیسټ په هغه باندې شو دا درې ټیک ده نو سبو کې چې دی اپلیکیشن دې ته براشي دا وی اس فولډر به ډیلیټ کې ٹھیک ده راغې نه بعد بسو کې رائټ پر کلیک کې رن هیز ایڈمنسٹریٹر ویجوال سټوډیو کې څنګه یم نه ٹھیک ده دنه بعد به دا پاتره کاپی کې او دا په دې کې اوپن کې نو تاسو کلم په دې پات باندې کلیک وکړئ دا ورن هیز ایڈمنسٹریټر راځي ښه خو خیر دا بس موږ نه یوز کوو بس موږ دوه نه جب اپډیټ شي دوباره به کو خود وسته پیګم ولګنی خپل پرمیشن سره سیو شي دا لینک کنه ها اسی دا لینک کولا ویلا داسې څنګه سیو یې پکې بیا صحیح همغه ټول رن ایڈمنسٹریټر نه جوړو کنه دا هم موږ داسې کار کولای کوو چې زموږ خاص اپلیکیشن زموږ په ایڈمنسٹریټر جوړ کړو نو چې په کوم سیستم کې ایڈمنسٹریټر کې موږ جوړ کړو چې کله په دا کار کې نو باندې یوزر نیم پاسورډ وایي او زین په ایڈمنسٹریټر یوزر نیم پاسورډ نشته کله ته بیا کلم په کار کې نو بل سیستم کې به چینج هم نشو کولای صحیح ده کنه خو فول پرمیشن باندې دی لا مطلب زیبا یو کس لکنه خدا خو موږ سره دې کې دا په ختم او دلته به اوس راشو واپس او ګورو دې کې چې دې کې موږ سره ساب ډیشن رالی دا تاسو وګورئ په دې کې موږ سره ګوره اکاونټ هیډ ته باول لاړ شو اکاونټ هیډ کې موږ سره سره لغته لاړو ویني دې ځکه راشه دې ځکه څه شو کنه ختم شو دا هغه نه بعد موږ سره بیا سدي او اکاونټ هیډ خو موږ دلته ختم کو څنګه هیڅ خبره نه بس پرېږدي بس کوډ دې پکې داسې دا بل سافټویر کې موږ نه پاتې کیږي داسې کار پکې وګ اکثر لغاړو یوز نشي एकदम ضروري نه چې هر فیلډ یوز شي یو نیم پکې داسې پاتې فیوچر لم پراته دی په کوډ رستو یوز کې ټولو کې بیا کوډ یوز کې به کوډ استعمال एकदम فلحال پکې بیا به هایټ کو یا په څه طریقو کې ها نو اکاونټ اکټیویټي او نیم ټیک ته دا موږ نه یوز کوو چرته مخه دې ته ضرورت نشته دا موږ سره راغلی دا نه اوس دا څه کار موږ کوو کنه چې دلته کې موږ سره کمپنی نو کمپنی ته موږ راشو نو په دې کې تاسو وګورئ د کمپنی کې موږ اکاونټ هیډز ختم کړی دي اکاونټس کنټرول هم نشته پکې دام پکې نشته دام ها دلته موږ کمپنی آی ډی نه یوز کړی اکاونټ هیډز ته اکاونټ کنټرول پکې اکاونټ هیډ پکې شته او برانچ کې मतलब रिलेशन موږ نه جوړ کړی ریلیشن موږ څنګه جوړ کړی اکاونټ هیډ هم نه جوړ کړی دا خو ډیره ښه خبره ده لګنه پورا غټه سمه خبره ده ټیک درن مې نو څه پته ولګي خیر ده دا ویني اوس اکاونټ هیډ کې دې ماته څه چې کمپنی آی ډی او برانچ آی ډی زه ته دې ته ضرورت نشته به دا ټر ټو لیست کا او دا پرمیشن بوس موږ دغه نام والو ښه
دا دغه نه به ختم دا صرف ایڈمنسټریټر ته به پرېږدو صحیح ده په دې نامه باندې به چیکینګ کېږي دا به کتې شي ښه بل پکې څه دي بیا دلته کې دلته مې هم ختم کړو او د مناټي کوډ چې د دې نه برابر صحیح نو دا خو موږ سره اکاونټ هډ شو ٹھیک ده اوس اکاونټ هډ چې کوم دي دا موږ دلته ریټریو کوم دا هر دغه لپاره کنه اوس زه دا پرمیشنز د چا نه اخلو دا زو او دا ده او اډمن نه اخلو خو راځو اکاونټ سب کنټرول ته اکاونټ سب کنټرول کې تاسو وګورئ د موږ اکاونټ ریټریو کوو کنه د راځي تورګه دا به ختم کوو ځکه زموږ دلته کار دی تور یا به ځکه لیست الرټ شو دی کې او ختم شو ټول ښه د برای شو مونږه د کنټرولر ته او کنټرولر کې برای شو مونږه چرته اکاونټ کنټرولز کې په اکاونټ کنټرول کې تاسو وګورئ چې زمونږه دا اکاونټ کنټرول خدای ریټریو شو اکاونټ هډ مونږ کوم ځای ریټریو کړی داري ودا ټول اکاونټ هډ راغلی دی وعلیکم السلام اکاونټ هډ مونږ سره دا راغلی کریټ ټیک تا مطلب زه فار ایگزامپل دا خو صحیح دی بس دی کې خو بیا څه نشته ټیک تا خدای لګي اوس سب کنټرول دی اکاونټ ای د برانچ ای ډی بالکل صحیح دی د کوم څه نشته دی اکاونټ هډ دی مونږ سره دی کې مونږ سره ریسټرکشن نه لګولې دلته هم نه لګولې مطلب به مونږ نور کار صحیح دی مونږ له جست پرمیشن درغه نو اغشتل دي او کوم ځای خو دی اډمن ته نو زه چې دا شی زونه مونږ اول اډمن ته کیږو شرط ته ولاړ شو لیاوټ ته ولاړ شو دا دوست هارد کوډ باندې فارمیشن ورکوم دا تاسو ډاینامیکلی ورکولی شي خو ډاینامیکلی شاته پورا فلو جوړو دي ګوردا څنګه نه چې دوه درې ټیبلو کې زر کې نه زه ټیم څنګه به جوړوي ټیک تا خالی ټیپس والے درې ټیبل به جوړ کړئ یو ټیبل به ستاسو د یوزر د پاره یوزر خالی تاسو رښتا درې ټیبل ټیک ده یو کې به تاسو دا ټول پیجونه اډ کړئ دا پیج به اډ کړئ پیج نیم به ولیکئ او پات به ولیکئ پیج نیم ولیکئ او پات به ولیکئ پیج نیم ولیکئ او پات به ولیکئ او دا هر پیج مخې ته بسول کې انسرټ اپډیټ ډیلیټ دا یو کالم به واخلئ صحیح ده کنه انسرټ اپډیټ ډیلیټ ریټریو دا به واخلئ او پکې بولی کې سرچینګ فلټرینګ دا فیلډونه هم سره اډ کړئ او چې کله دې پیج کې تاسو کوم کسته پرمیشن ورکوي د آی ډي به اخلي ته یو بل ټیبل دی مون خبره سکول بل ټیبل پاګه ټیبل کې بتاو څه چل کې چې پای کې بتا سو اخلي بیا بل ټیبل یو ټیبل کې همدا شو بل ټیبل کې بتا سو یوزر واخلي چې یوزر لکم کوم پرمیشن کې یوزر آی ډي وي او اگینست براغه پیجي او چې کوم پرمیشن زی دا بچی کی او دغه به ټول حساب به التم ول هول د بس یوزر آی ډي والے د دې آی ډي به الته وړو یوزر آی ډي سره بیگ دی وی کې به کریټ اپډیټ ډیلیټ دا چکونه وي دا چې کوم تاسو دې ټیبل کې جوړوي او دې کې دغه اخلي وسره کنه دا ست ډیفالت سیټینګ دی او دغه چې کوم دی دا ستابه الته کې اوس بل ټیبل دریم ټیبل کې بس چلی پدې کې هوته یوزر بنټر کې پیج آی ډي براخلي او نو پرمیشن ورکړي اوس بل تر ټیبل کې سي تر ټیبل کې وته ډیفالت سیټینګ سٹور کې چې د یوزر لیول لپاره بدای د دې یوزر لیول لپاره بدای د دې یوزر لیول لپاره بدای چې کله ته هغه لیول اف یوزر کریټ کې نو هغه ډیفالت سیټینګ به ریټریو کېدل ته وته ساين کې اتوماتیک وته ته به اره پیرا سیټینګ ورکول ني بس په پوینټر رسیدي دا طریقه شو د یوزر د پرمیشن ډاینامیکلی د ټولنه بیسټ او زبردست طریقه ده ٹھیک ده کنه څنګه چې ای آر پی لیول سیستم موږ جوړ کړی ټولو کې هم دا یوز کړی دې تقریبا د 6 سال کې کې سونه پروګرامینګ مونږ وکړو ټولو کې هم دا طریقه یوز کړه خپل هم یوز کوله څو وخت پورې یوز کړه پلاف شو ډیر باندې کپنو چې کوم ویل ایکسپیرینس مونږه ټیچرانو ټیک ده زموږ سینیئرز ای بیا موږ دا طریقه خو له دا غننه مارکیټ دا صحیح طریقه نو عام یوز دي نه خه طریقه کې دي چې خو لکه دین نو سره خلا خمه نه لیدلې ځکه چې سینیئرز وینم ماسونه غټه غټه سیستم یې وینم مانو دا شیزونه اخره کې ګوري یو شي خګنه بیا هغه طریقې خلک معلوم ولکه بیسیک سړی زده کړه کوي نو ولې خو زلوچ وي نو بیا حالت چې ورسې نو وته آسان ښکاري ټیک دا خو یو سړی ډایرکټ ازې لړ شي نو وته بیا ګران ښکاري خراجو پوینټ لري راځو د پرمیشن
پرمیشنز ته اخلو دسه اکاؤنٹ هیډ دا ټیک دا اکاؤنٹ هیډ بیا څه کار دا دې ځنه کټ د اکاؤنٹ سیټینګ نه کنه د اډمن لپاره موږ څه ډول کړو یار یوزر ټایپ ونه کنه دینه ودا بهاري د خیر بهاري دی وړو او زه د اډمن والا دغه کې به کېږدو ښه دا موږ سره اوس اکاؤنٹ هیډ به دوی خالي اډ کولی شي بل به څوک نشي دا کولی اکاؤنٹ هیډز ټیک ده دا به صرف د سره دا پرمیشن دا موږ سره لاندې دغه سره نه وي او کنه او بل دې ته ضرورت هم نشته بس کې هلته موږ به آلریډي په ون کې دا ایډ کړو دی صحیح دی که نه آلریډي بس سیټ شو دې کې ضرورت هم نشته صحیح شو نو دا اکاؤنٹ هیډز دی بس موږ سره چې دا اکاؤنٹ هیډ دی جوړ کې فردر به یار سیټ کولی شي ادروایز به نشي ایډ کولی ٹھیک ده کنه اوس راځو اکاؤنٹ سیټینګ ته اکاؤنٹ دار څه شوی دی ها دې کې څه شته نه کمپلیټ دی راځو اوس داسې کار کوو موږ اکاؤنٹ سیټینګ ته راځو چې مطلب هره کمپنی به اوس خپل اکاؤنٹ سیټینګ کوي دا به څه وکړم دی کې یو پیره به ریبیلډ کوم یو پیره به زه رن کوم دا پرمیشن څنګه دی دلته एग्जाम्पल जुनैद खान तजर आलम دا سب والا دی کنه اچھا یوزر کې اکاؤنٹ هیډ آی ډی نشته کنه دا وګوره خاطی ویل کنټری کې موږ سره سوي ټی ویل کنټری کې موږ سره سوي ټی ویل کنټری کې اچھا دا موږ سره هغه پریویس مسله ده ټیک ده ځکه چې هغه کې خو جوړ شوی خو راغلی خو پکې نه دی کنه صحیح ده زه یوزر ته راشم نو یوزر خو ما سره زه راځم ورکه دې ځای کې اول دغه برابر کړو ښه یوزر کې خو اکاؤنٹ هیډ دا رشته کنه ځکه چې دلته دی خو دې کې اوس دا دغه دی کنه دا سیټینګ چې کوم دی اکاؤنٹ سیټینګ دا برانچ او دغه والا نو په دې برانچ کې خو موږ سره اکاؤنٹ اکټیویټي دلته نشته کنه نشته کنه راځو موږ اکاؤنٹ اکټیویټي اول دلته اډ کوو داسې کار به دې ځای کې وکړو زه کاپي راواخلم دې ځای کې او ټي بي ایل اکاؤنٹ اکټیویټي نه دا موږ سره دغه دی کنه سیل کارت ډیټیل دی خیر بدل به کوو زه دې ځای کې اوس زه نوی واخلو
او ټي بي ال اکونټ اکټیویټیز. ټیک ده دا به زه کاپي کوم او دې ځای نه کټ کې دې ځای کې نه پکار دا لازم دی کې دا به زه اکونټ اکټیویټیز به زه کوم ځای کې لګوم دا به زه یو به هیډ کې کېږدم. ټیک ده که نه دلته به زه راشم او څه به وکړم دې څه data tbl account activities is equal to new hash set او هغې نه بعد tbl account activity او object به تیار شي. ټیک ده دغه شانتې به زه راشم دغه ته سب ته سب کې به هم دا ځای اډ کوم دلته به راشو this data activity is equal to new hash set او tbl account activity نو دا به دې ته اساین شي. ټیک ده د هغې نه بعد به موږ سره بیا چې به کې اکاونټ کنټرولز دي اکاونټ کنټرولز ته هم راشي. صحیح ده دلته راشه دې ځای کې this.tbl accounts this.account activities is equal to new hash set or tbl account activities. ټیک ده کنه دا جنریک دی ها دا hash set دا موږ سره واخلي دلته ځان سره دې موږ ته برابر کړي. ټیک ده کنه نو بیا دې اگینست باندې موږ دې ریکارډ کولی شو هلته تاسو ولیکئ کنه یوزر دا سیل پرچیز ډاټ ډیټیل ډاټ یوزر ډاټ یوزر ټیبل ډاټ نیم دا دې په تور راځي هغه ټولر سره دلته راولي. ټیک ده برابر یې کړي. صحیح ده کنه اله ډایرکټ راغشتي شي تاسو وایي کنه موږ د کویریان لیکو بلا بلا ټیم په لګي دلته ډایرکټ راځي نو دا دلته ډایرکټ په دې وجه راځي. صحیح ده کنه دا دغه غلی شان تاسو کوم نه تاسو نه کې هم دا قشیز دی کنه دا راول دی غلطه ته برابر کی دا چې څه مطلب د دې ریلیټډ دی دا څه کارو کې کنه لکه چې انیر جاین راخلم انیر جاین راغلم نو چې دا کم سره ریلیشنز نه ټول راوخلي. ټیک ده یو بل برابر کی بس چې ته ګورې نه ټول ډیټا یو بل سره سیملري په فورن کې پترو باندې دا شان دیم کوي. صحیح ده کنه دا به زه کلوز کوم کلوز ال ډاکومنټ شو او یو پیرا بیل کوم ګورم چې بیا به څه نشته او دلته راځم دې کې به یو بل ځای کې اکاونټ سمون اکاونټ سب کنټرول مو شروع به زما په خیال څه نشته کنه ورګه لاګین کې ګوچې سو وی چرته که څه پوینټ پاتې خیر اوس په پته ولګي. ټیک ده او دا خیر چې پریکټس مو وی شو بیا به دا مسلې نه وي بیا به د یادې چې دا به کوم دا بم کوم دا سب به زر کوي او چې کله د یاد نه نو بیا به د مسلې راځي. ٹھیک ده کنه نو پیرام خیر یاد چې بیا به یې سم دي دا ویني دی که اوس موږ سره څه دي په څه دي موږ سره پکې اونډډ از ناٹ لوډډ او بل پکې څه دي موږ سره اکاونټ کنټرولز موږ اډ نو کولتا او موږ اډ کولتا ها دې کې موږ سره تور اکټیویټي ته موږ لاړ شو دې کې خو هغه شته کنه ټي وی ال اکټیویټي کې یو دې دا شته نه دا شته کنه ټي وی ال اکټیویټي او کنټرول هډ او سب کنټرول دا به ټول دی دا به ضرورت نشته څه نه صحیح نه هیڅ خبره نه ده بٹ ډیفرنٹ نیم پکار ایکچولی خبره ده اکاونټ کنټرولز کې موږ سره ګوره د اکټیویټیز راغلی ده صحیح ده په هډ کې موږ سره وشو دا دی صحیح ده او په سب اکاونټ کې هم موږ سره داسې کار دی که نه چې زما ورته خیال نه وي نو تاسو هم راته نه وایئ یو هغه په ځای باندې پکې بل اډ کړی اکاونټ سیټینګ خو الریډي هغه په هډ کې شته دی زما په خیال دې لاندې جوړم دی دا دې بره پکې دا دی دې کې خو دی
بل به دې موږ دلته ریکوایرډ هم کړو که نه. اکاؤنٹ کنټرول اکټیویټي نه بل دی. سب کنټرول کې خو شو که نه او دې کې مو شو نن به خیال څه کې پاتې خو نشته ته چې پاتې وي اخیرا هغه پته به زه لږه پاتې ما ته خو صرف دغه ښکارېدل باقي که د اکاونټ هیډ څه مسئلې وي نه کېدای شي وي. دا بس وشو هم دې کې اوس ګوره اکاونټ ته زه رالم که نه بس اکاونټ کنټرول دی اکاونټ سب کنټرول لکه اکاونټ کنټرول ته زه رالم موږ څه کې اډ کړو موږ جنید کې اډ کړو دا به زه لاګ آوټ شم ځای کې زه به جنید ته راشم هغه موږ سره دا جنید کې شته کومه یوه अब एडमिन ته شو کېږي دلته ګورئ سلمان ته به راشو دې ځای کې لاګین مې کړو ته به راشو موږ ګورئ اکاونټ هیډ صرف دا ده ته به شو کېږي بل چاته به نه دا ښه دا به صرف دې جوړوي ایسټس به جوړوي لایبیلیټیز دي ایکسپنسز دي کیپیټل دی او ریونیو دي بس دا صرف د ده کار دی صحیح ده که نه دا او باقي کار چې کوم دی دا موږ سره باقي دي امپلایز لکه فار ایگزامپل دلته اوس راځي مدثر یو اکاونټ جوړوي د مدثر راشي دلته چې ځان سره اکاونټ کنټرول زیټ کوي نو نیو اکاونټ کنټرول ته راغلی دلته دا یې اکاونټ سیټ پوهېږې سره فار ایگزامپل هیډ کې دې ځان له څه جوړوي دې کیش جوړوي صحیح ده کیش یې جوړ کړه کریټ یې کړو اوس داسې کار کوي چې دې کې بل نیو اکاونټ یې جوړوي لایبیلیټیز کې نوٹ پیبل جوړوي صحیح ده اوس فار ایگزامپل دې راځي سب کنټرول ته سب اکاونټ کې دې راغی دې داسې کار وکړي چې یو خو به دې ځان سره څه پکې سلیکټ کړي سب کنټرول کې دا موږ نه یې راکړی دا خو پردي یې راواغېستل پردي راواغېستل نه دي په کار کې خپل راشي چې خپل والا چې بالکل خپل برانچ والا راشي دې کې به داسې کار وکړو زه بس دې نه خو مسله حل شو ټیک ده ها دلته کې اوس داسې کار موږ ټي بي ایل کنټرولز ته موږ راشو ټي بي ایل کنټرول چې ګورم دا موږ ریټریوینګ کړی که نه کوم ځای کې دی دا دی اکاونټ هیډز خو څه خبره نه ده هیډ خو موږ سره ځي اکاونټ سب کنټرول دا کنټرول ایډ کولی نو دا موږ سره په سب کنټرول کې بیا په سب کنټرول کې ګوره دې ځای کې دا دی موږ سره دلته موږ څو لګو دې ځای نه به دا راواخلو د دې ځای پورې کریټ کې به دا پیسټ ټیک ده او ډاټ ویر موږ سره رسي اکاونټ از اکول ټو دا اے ډاټ موږ سره رسي برانچ آی ډي اکول ټو برانچ آی ډي شي او اینڈ اے ډاټ کمپنی آی ډي از اکول ټو کمپنی آی ډي شي نو آ ریټریو کا یوزر ته پکې ضرورت نشته دی ځای او په دې وجه نه کاپی کې دا چې موږ سره کومې کمپنۍ کمی کنه صرف دا کمپنۍ به ریټریو کیږي ډبل چا ډبل ته نيسي او کنه د هر برانډ ځان له اکاونټس دي کنه یار او قصه ختم شوه زلیخا خزو که ساړی ٹھیک ده دا موږ سره وشو صحیح ده پینه بعد به سره نو ګوره دې کې بدی شي زنو سپیشل خیال ساتي ښه وټ ایرر اچھا
صحیح ده. نو مدثر به ځان له اکاونټنټ کوي، وحید به ځان له اډ کوي، جنید به ځان له اډ کوي. ټیک ده. خو بس دا ده چې کوم هډ برانچ دی، مطلب زمونږ سب برانچ دی، مونږ باندې بل برانچ دی، په بل برانچ نو زمونږ او هډ برانچ دی کوم چې مونږ د پاسه دی امون کتی شي. نور هډ برانچ کوم دی او هر څه کتی شي او کمپنی ده مین برانچ کوم دی او کمپنی ده کنه. خدای کې زه راځم مثلا سلمان له سلمان خو شناغه دی کنه اډمن دی. دې کې وزر راشم مثلا مدثر چې مدثر سب اکاونټ سیټ کوي دی ځکه ځان د پاره داغه بسنګ یې نیم سب اکاونټ سلاړ شي نو دی به صرف اقراضی کم چې ډیټ کړی دي په کیش کې فار ایگزامپل دی کیش بینک ټرانسفر یا ویټ کو. ټیک ده. بلې په کیش کې راغی، په کیش کې بل څه اډ کړل یو، بلې په کیش وی ډرا اډ کو، کیش مونږ ډرا کړی دی. ټیک ده. په کې کیش کې بیا څه راغی، سونه کیش مونږ ډیپوزټ کو. ټیک ده. بل بګی مې سره راغی په کیش کې کیش آن هینډ. صحیح ده. نو دا موږ سره څه شو، دا ځان لرالل په سب اکاونټس کې، دا صرف په کیش کې دونه اکاونټس راغلل، دا شان په بل کې په بل کې په بل کې په بل کې. نو دا طریقه ده. اوس پوه شو په پوینټ باندې مثلا سماجرا دا ټوله. نو اوس به موږ ان شاء الله کمنګ کلاس کې راځو او د څه سیټینګ وکړو، د ډیفالت اکاونټ سیټینګ. کله چې اقا سیټینګ وکړو راغی بیا به موږ راغی نه بعد څه لګو، پرچیز به فائنلایز کوو. ایله مخکې لا بلډینګ پاتې دی بیفور دیټ. هغه ورګه چې پرچیز ولګېدو نو بیا پسې ټول فلو سم شي، دا خالي ډیبټ او کریډټ کول دي، بس اکاونټ سیټ کول دي. بس 2014 ختمېږي، پسې بیا ریپورټس دي